بسم الله الرحمن الرحیم. د آسان عربي ګرامر د دروسو په سلسله کې دا زمونږه دویم کلاس دی. تیر درس کې هم مونږه بعض بنیادی اصطلاحات ذکر کړیو او پاغي کې مونږه دا خبره ذکر کړی و چې زبر ته په عربی کې فتحه، زیر ته کسره او پیشته ضمه وي. او بیا دا خبره هم مونږه ذکر کړی و چې په کم حرف باندې فتحه وي هغې ته مفتوح، چې په کم حرف باندې کسره وي هغې ته مکسور، او په کم حرف باندې ضمه وي نو هغې حرف ته مضموم وایي. نن به هم مونږه یو څو بنیادی اصطلاحات ذکر کو او د هغې اجرا به کو. نو په دې کې چې کم لومبۍ اصطلاح ده عرب استعمالی نو هغه ده مشدد. چې په کم حرف باندې شد وي نو عرب دغه حرف ته مشدد وي. نو دلته که تاسو په دې مثال باندې غور وکئ، رب، نو دا کومه با ده، نو دا با دا مشدد ده ځکه چې په با باندې شد راغلی دی، او دا کومه را ده نو دا را مفتوح ده ځکه چې په دې باندې فتحه راغلی ده. دویم ساکن. عرب وی دا حرف ساکن دی. نو د ساکن نه د هغوی مقصد او مطلب څه دی؟ نو په کم حرف باندې چې جزم راغلی وي، سکون پې راغلی وي، نو عرب دغه حرف ته ساکن وی. او د دې مثال دا مونږ ذکر کړی دی، الحمد. نو په دې مثال کې کم لام دی او کم میم دی، نو دا دواړه ساکن دي ځکه چې په دې باندې جزم راغلی دی. او کم حمزه ده نو دا مفتوح ده، دې ته مونږ متحرک هم ویلی شو. او دغه شانتې کم دال دی نو دا هم متحرک دی او مضموم دی. نو ساکن هغې حرف ته وی چې په هغې باندې جزم راغلی وي. دریم تنوین. چې په کم حرف باندې تنوین، دو زبر، دو زیر او دو پیش، دې ته تنوین وی. او ته دې مثال مونږ ذکر کړی دی، بن، بن، بن. نو په با باندې د زبرونو تنوین دی، یعنی دو فتحې پې راغلی، فتحتان. او په دې دویمه با باندې د کسرو تنوین راغلی، او په دې دریمه با باندې د دوو ضمو تنوین راغلی. نو تنوین دو زبر، دو زیر او دو پیش، دې ته تنوین وایو. بل اصطلاح مونږ سره ده منون. چې په کم حرف باندې تنوین وي، یعنی دو زبر پې راغلی وي، دو زیر پې راغلی وي، دو پیش پې راغلی وي، نو مونږ باید دغې حرف ته منون وایو. او د دې مثال دی کتابون. نو په کتابون کې دا کومه با ده نو دا با دا منون ده ځکه چې په دې باندې دو پیش تنوین راغلی. یا که مونږ وایو کتابین نو بیا هم دا با دا منون ده ځکه چې د کسرو تنوین پې راغلی. یا مونږ داسې وایو کتابن نو بیا هم دا با منون ده ځکه چې په دې باندې دو فتحو تنوین راغلی. نو مشدد به مونږ کم حرف ته وایو؟ چې په کم حرف باندې شد وي نو دغه حرف ته به مونږ مشدد وایو. چې په کم حرف باندې جزم وي نو دغه حرف ته به مونږ ساکن وایو. او په کم حرف باندې دو زبر، دو زیر، دو پیش، دې ته به مونږ تنوین وایو. او تنوین چې په کم حرف باندې وي نو دغه ته به مونږ منون وایو. اوس راځو مونږه اجرا له. دا لومبی لفظ چې کم دی قوتن، نو په دې کې به اوس مونږ غور کو او سوچ به کو. نو په دې کې کم دا لومبی حرف دی قاف،
نو په دې باندې ضمه راغله، لہذا دا قاف دا مضموم دی. دویم کم حرف دی وو، نو په دې باندې شد راغلی، لہذا دا وو دا مشدد دی. او کمه تا ده نو په دې باندې دو زیر تنوین راغلی، لہذا دا تا دا منون ده. کم دویم لفظ دی کرتن، نو په دې کې هم که تاسو غور وکئ کاف مفتوح ده، را مشدده ده، او کم تا ده نو دا تا دا منونه ده، ځکه چې په دې باندې دو پیش تنوین راغلی. په یو بل لفظ کې هم مونږه اجرا کو سعرت، نو په دې کې کم سین دی نو دا مضموم دی، عین مشدد دی، را مفتوح ده، او دا کمه تا ده نو دا تا دا پکې ساکن ده، ځکه چې په تا باندې جزم راغلی دی. ورپسې چې کم لفظ دی قدمت، نو په دې کې قاف مفتوح دی، دال مشدد دی، میم هم مفتوح دی، او تا ساکن ده، ځکه چې په دې باندې جزم راغلی دی. نو په دې درس کې هم مونږه دغه بنیادی اصطلاحات ذکر کړل. دا نور چې کم مثالونه دي نو تاسو په خپله په دې باندې غور وکئ چې کم حرف پکې مفتوح دی، کم مکسور دی، کم مضموم دی، وغیره وغیره. انشاءالله تعالی کم آینده درس دی نو هغې نه به باقاعده مونږه کم عربي ګرامر چې سټارټېږي کلمه، نو کلمې تعریف به کوو او د هغې چې کم اقسام دي نو انشاءالله تعالی هغه به ذکر کوو او بیا به پې اخوا مونږه تفصیلي خبرې کوو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.